اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. باب تحريم احتقار المسلمين. دا باب دے بیان مسلمانانو سپکاوی، مسلمانانو تحقیر کول حرام دي. مسلمانانو سپکاوی کول، مسلمانانو تحقیر کول حرام دي، حرام. د دې په باره کې د سورۃ حجرات 11 نمبر آیت دی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الذین آمنوا، اے ایماندارو، اے ایماندارو. یا ایها الذین آمنوا مانا دا اے ایماندار. او دا غږ قرآن شریف کې مونږ او تاسو ته الله پاک اتیا ځلې کړی دی. عبدالله ابن عباس رضی الله عنه بخپل شاگردانو ته فرمایل، وی چې کله درته قرآن شریف کې یا ایها الذین آمنو ټکی راشي، چې معنی یې څه ده؟ اے ایماندار. دا د خدای پاک غږ دی، आवाज دے، ندا دا او چاته کړی دا ایماندارو ته. عبدالله ابن عباس رضی الله عنه خپل شاګردانو ته وایي چې کله درته دا ټکی قرآن شریف کې راشي، او څو ځلې راغلی دی؟ اتیا ځلې. نو یې ښه متوجه شئ، ښه څه شئ؟ متوجه شئ. اوس دا ټیم خو ډېر سخت دی کې خو متوجه کېدل ګران دي. دا اوس د جون میاشت ده او د سهار وخت دی، نو تازه بس مازغه د خوبه دي او منځ کې دا مونځ هم د خوبه کوو، بس ډایرک وایو چې بیا بسترې ته ځان ورسوو. خو به هر حال دا ځایونه عبدالله ابن عباس رضی الله عنه شاګردانو ته وی د توجه دي. وی ښه بیدار شئ ورته. د دې ټکي نه بعد بیا الله پاک ایمان والو ته د یو کار د کولو حکم کوي. هغې ته د عالمان طالبان امر وی، امر. او یا به د یو خبرې نه الله پاک مونږ او تاسو ایماندار منع کوي، هغې ته نهي وی، امر او نهي. نو چې د کم کار د کولو حکم کړي هغه وکړي، او چې د کم کار نه منع کړي هغې نه منع شئ چې کامیاب شي. دلته یا ایها الذین آمنو ټکی د سورۃ حجرات د 11 آیت. په دې آیت کې الله پاک ایماندار مسلمانان مونږ او تاسو د دریو کارونو نه الله پاک منع کړي. څو کارونو؟ نمبر 1، لا یسخر قوم من قوم. لا یسخر قوم من قوم. سړی دې سړو پورې نه خاندي، سړی دې سړو پورې نه خاندي، خندا دې نه کوي. مسخره، مسخره، استهزاء، سپکاوی، خندا. عسى ان يكونوا خيرا منهم. قریب ده چې حکم پورې ده خاندي هغه د دینه بهتري. ابل ورځ خو مې ته هغه د 5 کسانو واقع ویلې ده کنه،
هغې کې بهتر څوک او د تندر لایق څوک. نو دا خو خدای ته پته ده، پټه خزانه ده چې به دې مونږ ناستو ملګرو کې اورېدونکو ملګرو کې څوک بهتر دی او څوک نه دی بهتر. سړی دې سړو پورې خندا نه کوي، دا د الله پاک وینا ده. الله وی شاید چې هغه چا پورې خندا کیږي که نه، هغه د دې خندا کوونکو نه بهتري. د الله خوښي نو چې اوس زه راولګم او چا پورې خندا کوم او هغه چا پورې چې زه خندا کوم هغه د خدای په نظر کې بهتر دی، نو دا مې چا پورې خندا وکړه؟ د خدای خوښ بنده پورې. کوم خوا لاړم؟ حاجی ولا نساء من نساء، او زنانه دی زنانو پورې خندا نه کوي. زنانه دی زنانو پورې خندا نه کوي. د قرآن شریف قانون دا دی که نه، الله پاک چې په قرآن مجید کې کله مسلې بیانوي احکامات، نو یو ځای کې د سړو ذکر کړی، بس ښځې هغې کې راغلي، د هغې په ضمن کې راغلي، هغه حکم زنانو ته وي. عام طور باندې الله پاک د زنانو تذکره په قرآن مجید کې ډېره کمه کړې ده. دې کې دې خبرې ته اشاره ده چې د زنانو د شان سره دا خبره ډېره زیاته لایقه ده چې د دوی د تذکره مو نشي. الله دا خوښوي چې زنانه د دامره په پرده کې وي چې اړو چرته کې نامه هم وانخیستلی شي. دا د دې د پردې په طور باندې الله د دې نامه نه ده اخیستې. خو ځینې ځایونو کې چې کوم ځای کې د زنانو تذکره کړې ده، لکه دې ځای کې ولا نساء من نساء، نساء ښځو ته وایي، زنانو. دلته صفا د زنانو نوم اخیستی دی. وایي دې کې دې خبرې ته اشاره ده چې دا خندا څنګه یو سړی سړي پورې کوي که نه، نو وایي داسې زنانم زنانو پورې خاندي، مسخره کوي. بلکې دا شی زمونږ د دور زمونږ د علاقې په زنانو کې ډېر دی چې زنانه پورې خاندي، د هغې قد و قامت پورې خاندي، د هغې غوږ پوزې پورې خاندي، لوښو لرګو پورې خاندي، جامو جوړو پورې خاندي. حالانکې دا څیزونه خو د بهتروالي نه دي. خیر زنانه د زنانو پورې نه خاندي. عسى ان يكن خيرا منهن، هیڅ پته نه لګي شاید چې هغه چا پورې دا خاندي هغه د دې نه بهتري د الله په نظر. نو دی به بیا د الله خوښ بنده پورې وخاندي. د الله خوښ بنده پورې چې څوک وخاندي او مسخره یې وړه وکړي، ځان له کار خراب کو. دا یو خبره شوه، سړی دې سړو پورې نه خاندي، ښځې دې ښځو پورې نه خاندي. او دویم ولا تلمزوا انفسکم، ولا تلمزوا انفسکم، او په خپل ځان کې عیبونه مه لټوئ. ولا تلمزوا، او عیبونه مه لټوئ، انفسکم، په خپل ځان کې. د دې څه مطلب شو؟ وایي د دې مطلب دا دی چې په خپل مسلمان ورور کې، په خپله مسلمانه خور کې عیبونه مه لټوه. که زه دا وایم چې دا مسلمان ښه نه دی، نو زه څه یم؟ زه مسلمان نه یم. دا خو دا د عیب خبره امه ته راتاو شوه. بیا مطلب دا دی چې یو بل کې عیبونه مه لټوئ. بې عیبه ذات صرف او صرف څوک دی؟ الله. ولا تنابزوا بالالقاب، او په بدو لقبونو سره، په بدو نامو باندې یو بل ته آواز مه کوئ. کوم چې زمونږ د پښتنو عادت دی،
سمنامه ورانو د نامې د ورانولو نه درېمه خبره څه ده د نامې د ورانولو نه الله منع فرمایلی ده بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ایمان راوړلو نه بعد د ګناه کار چې دی هغه بد نوم اخیستل دي او بیا خدای پاک وایي چې څوک دې دریو کارونو نه منع نه شو چا پورې خندا کول چا عیبونه لټول او بده نامه اخیستل دې دریو کارونو نه الله وایي که څوک منع نه شو ومن لم یتب او څوک چې منع نه شو توبه ونه ویسته فاولئک هم الظالمون دا خلق ظالمان دي ظالمان د دې آیت د دې دریو خبرو وضاحت شته دی دا وضاحت به بیا سبا وایي ان شاء الله یا ارحم الراحمین